بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی ګرانو مرګرو د 24 او 25 سپتمبر په نیمه شپه کې د بالامانې تاڼې په حدود کې یو قتل شوی او بیا وروسته پته ولګېده چې دا کم قتل شوی دی د قتل کې د زوی ملوث دی د حوالې سره به د ډي اس پي سبرب توحید خان نه تپوس کوو چې دا واقع څنګه شوی او دې ته اطلاع څنګه شوی او دې دا بیا ملزم څنګه ونیو. جی سر. بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر بھائی ډیره مننه. په 24 تاریخ باندې د شپې داسې لس نیمو بجو ټایم کې موږ ته اطلاع ملو شوه چې یاره ګل آباد چارخانه روډ کې یو مرډر انسیډنټ رپورټ شوی دی. زه ویسچو صاحب چې موقع ته ورغلو نو هلته کې د دې زوی و سمیع الله نوم یې و، داسې تقریبا 24-25 سال عمر یې و. هغه ویل چې یاره زمونږ کور ته 2 کسان راننوته او والد صاحب مې پیژنګلو او مونږ له کور کې څه تیارې کوو او دې کې چې مونږ خبر شو نو بره دی زما پلار په چړو باندې والیو چې زه ورختم نو زه یې په لاس باندې والم زخمی کم او دا کسانو تښتېده. مونږ دا کوم ماشوم چې و دی مو هاسپټل ته ولېږلو ډیډ باډي مو شفټ کا پوسټ مارټم دپاره او دی چې بیا کله دی انیشل ټریټمنټ شو دی مونږ واپس راوستو نو د سره بیا مونږ دی مونږ انټاروګیټ کو د سره خبرې اترې وکړې بیا ده ومنله چې یاره دا مرډر چې دی دا ما کړی دی او زما والد صاحب چې و نو دا بیسیکلی دی بیډ کیریکټر او د په مختلف قسمه اخلاقي جرایمو کې انوالو. کور ته به یې خلک راوسته هلکان او داسې مشر کسان نو د هغې د وجې نه مونږ ډېر تنګ وو. دی مونږ په دې ډېر منې کړی مو خو دې نه سمېدو نو دې وجې نه ما غیرت په وجه باندې وجلی دی. سر څنګه چې تاسو وایي چې تاسو ته اطلاع ملو شو ستاسو شک څه نه پیدا شو چې دغه تاسو ته بیان هم درکړو چې نور کسان راغلي په داسې تاسو څنګه شک رالو؟ اصل کې مونږ چې کرایم سین وکتو نو کرایم سین داسې و چې کور و دننه نو کور ته دننه لکه بیټک هم نو چې په بیټک ته سړی راشي او بار په بار راشي نو دا خو زمونږ داسې پښتو معاشره ده کور ته دننه سړی به څنګه راځي پردی سړی به کور ته څنګه راننوځي بیا داسې په دریم شت کې به کار کوي او بیا به واپس تښتي. دا خلک بیسیکلی افغان مهاجر دي نو دې وجې نه زمونږ د باندې شک راغی چې یاره دا کومه خبره دی کوي دا دی غلطه کوي. څنګه چې تاسو وایي چې دی وایي چې زما والد صاحب کردار صحیح نه و دا خو کېدای شي دی یو الزام هم لګوي په حیثیت پولیس افسر تر اوسه پورې چې دنه تاسو څه تفتیش کړی دی دې خبره کې حقیقت څومره دی؟ د موبایل هم میلو دی په هغې باندې هم کار شروع دی او کېدای شي هغې کې داسې څه ایویډنس راشي. سو انیشلی د دې همدا خبره وه د خپل جرم بغیر څه دغه نه منلی دی. دا جرم تاسو ته منلی دی که عدالت ته دی پیش شوی دی تر اوسه پورې؟ نه د اوس په کسټډي کې دی به بیا مونږ پیش کوو نو اینه پس په نور پروسس کېږي. ګرانو کتونکو د خیر الله د قتل په الزام کې چې کوم د هغه زوی سمیع الله گرفتار دی سمیع الله سره به خبره کوو چې دا خبره د دې پلار او د زوی کم ولې د دې حد ته ورسېده چې زوی لږي شو او خپل سکه پلار یې قتل وکړو. سمیع الله دا څه چل شوی و؟ زما سمیع الله نوم دی او ده به سړي را چې موږ به ترې تپوس کولو دا خلک څوک دي ده به موږ له ویلې چې ستاسو ورکې کار نشته زه پوه شه کار مې پوه شه او زه پې ورننوتلی ما خپلو سترګو باندې مې لیدلي دي. بېګا څنګه واقع وشوه؟ بېګا داسې واقع وشوه چې بس په چاړو ما خپل نه بېګا څه چل شوی او بیا مرګه پورې خبره ولې لاړه؟ بېګا داسې چل شوی و چې ده سړی راوستی و دا غلط کار یې ورسره کولو او بیا ما زه پې ورننوتم ما ته یې ویلي چې ته دلته څه کې او زه شابه ورکېږه کنې دلته دې شلومه بیا چې سړی مې چې څنګه دا کول سړی رانه وتښتېدو او پلار مې راووتو زه یې موالم زما مور یې موواله بیا شپې 10 بجې وله په بره په چت وله پټ شوم بس ما والو په چړو مې ووالو. کله چې تا خپل د پلار په چړو وهلو نو د سره څه خبره څه مزاحمت یا څه ونه شو څه خبره نه سیم راسره ونه دی دو کوي خو دغه ټایم دی وي خو نو چې ته چړې د سره لاس کې ولید نو لاس یې د سره وانه چولو لاس یې راسره واچولو زه یې موالم خو ما بیا ووالو په چړو باندې چې په چړو دې ووالو نو بیا د پولیس ته څنګه خبره وکړه؟ ما ورته ویل چې بس داسې چل و ما خپله ووجه نه ابتدا کې تا ویل چې کسان راغلي دغه خبره وکړه کله چې پولیس رالل تا ورته څه وویل؟ ما ورته ویل چې کسان 2 کسان راغلي ول یو لاندې ولاړو او یو بره چې دی والو زه پرې ور وختمه ما چې ګیټ کولاولو دا پلار یې راله وجلی و نو بیا بیان د پولیس ته بیان بدل دي څنګه کو بیا دې خبرې ته څنګه رالی چې دا تا قتل کړی؟ بس ما ویلې چې صفا خبره به وکړو چې بس دغه وشي خلکو له پته ولګي چې دا دی هغه دی. ته چې پلار باندې کم الزام لګې دا غلطیانې ستا پلار کې د کم وخت نه وي؟ دا تقریبا 30-35 سال نه ورکې وي دا غلطیانې ایډز بیماري وه
بیا تاسو چرته پوی کړی را پوی کړی موږ څو ځل پوی کړی و چې دا پردي سړي کور ته مه راوله د به ویلې چې سریزه خو تاسو وله نه ورکوئ زه پویشه کار مې پویشه زی راولم که ښځې چلوم او که په تاسو ما سره کار نشته ها نو بیا تاسو چا سره په دې باندې مشوره کړې وه چې دا پلار مې دا کار کوي د ده څه حال دی د ده څه نور رشته داران ستاسو او هغوی افغانستان کې د هغوی سره مونږ دا کړې وه چې دا پلار مې داسې کارونه کوي دې سره سره به ستا د پلار ستا د مور ستاسو خویندرونو څه خیال ساته نه به یې ساتلو کور خرچه به چا پوره کوله کور خرچه به ما ورور به مې ورکوله بس ده به په سړو باندې به یې پیسې لیزولې چې تا اخیري ځل کله دا پلار پوی کړی چې دا کار مه کوه نو ده تا ته څه وی ده ما ته ویلې ستا ورکې کار نشته زه ورکې که اوس چې کله تا دا پلار کله مړ کو نو ته بیا تښتېدې ولې نه ایثار څنګه شوې څه وجه وه بس زه ایثار شوم چې څه غلط دغه ونه شي څه ونه شي د پلار خو تا سره دا نه خواري کړې وه که نه ته یې غټ کړې وې دې حده پورې روستې وې نو بله لاره تا سره نه وه چې تاسو بل څه کړې وې د کوره د پلار وباسلې وې یا ته ووتلې وې مور دې وباسلې وې ځان سره دې حده پورې راړې په دې خپل کار ستومانه یا نه په دې خپل کار باندې ستومانه یم پلار مې موږ ته ویلې وایي تاسو وځئ وایي مور دې وایي دلته پرېږده که زه که هزار څه کومه ستاسو ما سره کار نشته تاسو ما نه وځئ دا به نه وځي دا مور به دې نه ځي دا چاړه چېرته نه دې راوړی چاړه کچن کې پرته وه را وامې خسته د پلار تا سره چېرته په خوږه خوله باندې چېرته دې نه مخکې چېرته خبرې شوې وې د بچپن نه والا تر اوسه پورې نه وي شوي کله چې دې په چاړه وهلو دې پې دغه ټایم کې دې په اړه کې اړو 70 رانهلو نه رانغلو کله پې بیا خفه شوې بیا پې وروستو بیا خفه شوم وروستو چې کوم خفه شوې چې کله دې ژوندی و کله ورته تا نصیحتونه کړي نو چېرته داسې یو موقع راغلی وه چې دغسې پې خفه شوی وې که نه او داسې پې خفه شوم خو بس دې منې کېدو نه دې کارونو نه حال یې په مونږ رزق بند و تندر په مونږ را پرېوتی دی په مونږ هر څه شوي چې کار ته به لاړو پیسې به م نه راوړې کور ولې هڅه وجه وه کارونه به نه ول د ده د وجې چې ده به دا غلط کارونه به یې کول ایډز بیماري وه ګرانو کتونکو د خپل سکه پلار د قتل په الزام کې چې کوم ملزم نیول شوی دی د هغه خبرې تاسو واورېدې د ډي ایس پي توحید خان خبرې تاسو واورېدې دا واقعیا د پلار د قتل واقع چې کوم دا داسې لږ وخت وشو چې دې واقعاتو کې دومره زیات اضافه راغلی دا په دې ورځ باندې په کم ورځ باندې چې د خپل پلار قتل کړی دی د دې تاڼې په حدود کې دقسې اکرام الله نومي سړی چې کوم دی هغه هم زوی لګي شوی د خپل پلار قتل کړی دی لږې ورځې پهله چې ګلپوره کې دغسې یو زوی لګي شوی خپل پلار قتل کړی په دې یو میاشت کې دنه په چوا ګجرو علاقې کې یو زوی لګي شوی پلار قتل کړی د هغې نه مخکې د بډبیرې تاڼې په حدود کې یو پلار خپل زوی ته وی چې مونځ کوه صرف په دومره وړه خبره باندې بیا هغه زوی لګي شوی پلار قتل کړی داسې ډېر واقعات نور هم دي چې هغه بس دې ټایم کې مونږ ته یاد نه وي خو مونږ به ریپورټ کړي وي الله دې په مونږ باندې خپل رحم وکړي